یو کس وایي که یو امام نه مقتدیان خفه وي نو داسې امام پسې مونځ کول څنګه دي؟ حدیث مبارک کې دې امام ته پکار دی چې هغه د امامتۍ نه لرې شي، خلکو ته مونځ نه ورکړي. کوم امام نه چې خلک خفه وي، خو د خلکو خفګان هغه په دوه قسمه. یو خفګان هغه دی چې امام سره یې څه ذاتیات دي، د یو کس دوه، نو دا خفګان نه. دویم خفګان هغه دی چې هغه امام چې کومه خبرې کوي هغه خبرې په ده بدې لګي. دی سود خور دی، امام د سود په باره کې وایي چې سود حرام دی. دی رشوت خور دی، امام د رشوت په باره کې وایي چې رشوت حرام دی. نو دا خبرې په بدې لګي په دې ټولو باندې، په 5 په 10 کسانو. نو دا نه، دا امام تتلل نه دي پکار. دی مقتدی ته خپل ځان سمول پکار دي. دا د مسلمان رور دی، د امام او د عالم په خبرو عمل کول پکار. دریم هغه ده چې امام کې په خپله څه قصور دی، امام فاسق دی، امام فاجر دی، امام حرام خور دی، امام غل دی، امام چې کوم دی نو هغه کې ډېر اغلا غلطۍ دي، سره د هغې د جومات نه نه خوځي، مصله نه پرېږدي. دی امام ته پکار دی چې دی لرې شي او دی چې خلکو ته مونځ ورکوي، خلک ترې خفه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دپاره ډېر سخت الفاظ استعمال